یو خو پې وخت ډېر لګي، دلته کې ختمي دی خوا پسې نور کار اعمال کولی. نو تاسو دا کوشش کوئ چې کوم ملګري لکه نن ما ټول ملګري نوٹ کړو چې څومره ملګرو مخکې ما ورسره مصافحه وکړه، نو هغه ملګري بیا هم په قطار کې را روان وو که نه. نو داسې مه کوئ، دې کې بل ته هم تکلیفي او وخت هم پې چې کوم دی ډېر تېرېږي او په دغه لږ ساعت کې سړی څه بل ځای ته نه تللی. دا خو مونږ یو د مسلمان طریقه دا ده چې یو بل سره میلاو شي، نو لاس به میلاوي، په خیرالې به کوي، مونږ ته پښتو کې په خیرالې وایو، دا به کوي. نو هغه مخکې مثلا د 50 کسانو سره وشي، هغه 50 پکې بیا هم راځي، نو لږ بوج کېږي هم او دغه دا زه چې دا ناستې کرسۍ کې کوم داسې د مزې دپاره نه کوم، دا ولاړه باندې ګینې اوسه پورې زه به ولاړم، خو اوس د عمر تقاضاګانې شوې، بیماریانې کمزورتیاګانې پکې راغلې. بهرحال دا یو مسله مې تاسو ته وکړله، د دې خبرې کوشش کوئ انشاءالله. دا ملګری وایي چې په وترو کې ما د اول رکعت نه پس قاعده وکړه، کېناستم، تشهد مې ووی، بیا چې پاڅېدم دویم رکعت ته، نو ما ته یاد شو چې دا خو اول رکعت و، نو بیا د دغې رکعت نه پس مې قاعده وکړه، بیا مې آخري رکعت نه بعد سجده سه. که تا داسې چل کړی چې په اول رکعت دې قاعده کړي او بیا پاسېدلی او بیا دې په دویم رکعت هم قاعده کړي او بیا په دریم رکعت باندې د قنوت ویلی او اخري سلام دې ګرځولی او سجده سهوه دې کړي، نو مونځ دې شوی دی. که نه په اول رکعت دې قاعده کړې ده او په دویم رکعت دې قاعده نه ده کړې، نو دا مونځ نه دی شوی، دغه وتر دا به واپس راوګرځوي بیا. دا ملګري خوب لیدله چې نبی علیه السلام سره معراج خوب کینم، اسمانونو ته تلیم، انبیا کرامو سره ملاو شویم، جبریل علیه السلام سره، د الله سره نه یم ملاو شوی. زه د پیغمبرانو سره پاتې شوم. ډېر بهترین کې اشاره دې ته ده چې نبی علیه السلام د سنتو اتباع کوه، الله به درته دغه لوړ مقامات درکړي. دا دغه اسمانونو ته تلل دا معنا نه ده چې ګینیره پوړی سړی ولګي او اسمان ته وخیږي. اسمانونو ته تللو مطلب دا دی چې الله پاک به دې سړي ته د نبی علیه السلام د سنتو د اتباع په برکت باندې اوچت مقامات ورکي. دا خبر زه ډېره کوم که تاسو اورېدلي چې عبدالرحمن بابا فرمایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو بزرګان وایي چې دا د خپل مقامو، بلکې دا ده چې په یو نظر تر عرشه پورې رسی. خدا د باطن پاکوالی غواړي، د زړه پاکوالی، هغې ته بصیرت ویلی کېږي. داسې په ښکاره سړی نه روان چې وزرې وهي او دی بر اسمان ته رواني. دی په تصور کې مراقبه کې هغه مقام ته ورسیږي چې هغه مقام ته هر څوک نشي رسېدی. شعبان زمانه ده، رجب شعبان کې څه رجب کې دا پره رجب چې کوم دی نو هغه د شعبان نه مخکې میاشت او شعبان وروسته میاشت. شعب حصې ته ویلی کېږي، ټوکړې ته ویلی کېږي. دا د میاشتې یوه ټوکړه ده، یو حصه ده د کال یو ټوکړه ده. او د دې معنی ته څه ضرورت دی؟ د دې معنی خدای تپوس نه کوي، دا تپوس کوي چې په دې کې د روژې نیولې وې که نه وې، په دې کې د عبادت کړی او که نه و کړی. رمضان ډو وپېژنه، ځه خبره پوه شوې، عبادت پکې وکړه، روژې پکې ونیسه. خبره
دا د بعضې خبرو تپوسونه مه کوئ، دا څه بې فایدې بې مقصده تپوسونه دي، هسې وخت پې وخت ضایع کېږي او دغه دی دا څه معنی والا خو دغه خو چې وي که نه څه داسې ټکي وي چې د هغې تا ته دنیا کې هم فایده رسي آخرت کې هم فایده رسي. زما تا ته رجب او شعبان او رمضان او محرم او دا ټولې میاشتې مې ته وویلې او دا هر یو ټکي معنا مې ته وکړله، نو څه فایده؟ بس دا وپېژنه چې دا محرم سویمه میاشت ده، دا شعبان سویمه میاشت ده. اوس که موږ تپوس وکړو په ستاسو په دې ناستو کسانو کې چې هلکه اګست سویمه میاشت ده، نو هر یو به وایي چې اتمه میاشت ده که نه. خو که مې دا تپوس وکړو چې رمضان سویمه میاشت ده، نو دی به چې نر سړی به هغه چې ده ته دا شمار یاد وي نو د ګوتې به شماره محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثاني، جمادی اول، جمادی ثاني، رجب، شعبان، هلکه دا خو اتمه میاشت ده او رمضان خو نهمه میاشت ده. خبره پوه شو، دا یاد که او په هغې کې عبادت دی، هغې عبادت وکړه په خبره بهرحال دا ملګری وایي چې ښځه مې ده خو زړه کې مې ورسره محبت نشته، د هغه بیبي ته دې ووایه چې یا حنانو یا حنانو یا حلیمو یا ودودو، دا هر مانځه پسې 100 پیرې وایي. یا حنانو یا حلیمو یا ودودو دا هر مانځه پسې 100 پیرې وایي. انشاءالله خدای پاک به محبت پیدا کړي. د مانځه د جمعې دپاره څه شرایط دي؟ یو دا وخت دی، اودس کول دي، جامې پاکې دي، غټ ځای دی چې په هغې کې کم از کم 40 منځګزار موجودي په جومات کې. دا بلا اوږدې خبرې دي، په دې کې بیا اختلافات دی د علماو، هغه په دې سوال جواب سره تعلق نه ساتي، بیا غټ کتابونو کې خبرې. تصویر والا پلیټ کې کپ کې چې اسکل څنګه دي ناروا دي. غیر مسلم چې بسم الله وایي او زناوره حلال کی دا حرام دی، دا غزله کې کلمه نشته. په باتروم کې چاردام کیږي خو مکروه دي. د هغې وجه دا ده چې دغه باتروم اصل کې د چاردام دپاره نه دی جوړ، هغې کې کموډ لګېدلی دی، هغه د پلیتۍ دپاره لر کولو ازاله کولو د دی. ښه خبره دا ده چې سړی که ځای ورسره ډېري په دې باتروم کې پارټیشن غوندې وکړي، که دیوالګۍ پکې وکړي، یو طرف ته اودس مات کړي او بل طرف ته چې کوم دی نو هغې کې چاردام وکړي، یا صرف اودس مات کړي چاردام بیا په بل ځای کې وکړي، دا بهتره خبره ده. او په باتروم کې دننه الفاظ د کلمات چې کوم اودس کې د اودس دعاګانې دي یا کلمه شهادت دی یا درود شریف هم راغلی دی، سړی درود شریف هم وایي د اودس په دوران کې، او کلمه شهادت وایي او خاص دعاګانې هم دي، هغه هم فقهاو لیکلي دي. دا به په هغې کې باتروم کې دننه نه وی، دا بار چې اودس کې نو دا به ویلی شي. نو دا باتروم کې اودس کې دوه نقصان راغله، یو مطلقې دا چاردام کول مکروه دي، دویم دا چې د دې وظایفو نه سړی محروم شي د دې، نو ښه دا ده چې اودس سړی بار کوي. ښه دا शिकार कितनी मकदार में करनी चाहिए؟ ښکار هر ځای کې کولی شي، البته دې ته به ګورې که دا مرغۍ یا داسې ښکار سړی کوي او هغې تازه بچي راوښکلي، نو دغه وخت کې ښکار کول نه دي په کار، د هغې هغه بچي هغه هلاکېږي، تباه کېږي د خوراک نه، چې هغه بچي د الوتو شي، نو بیا مرغۍ وغیره د هغې ښکار سړی کولی شي. د چلې کولو طریقه سره، چلې کولو طریقه دا چې سړی ناست وي په یو ځای کې، خپل وظایف کوي، مراقبې کوي او تلاوت کوي، او بلا ضرورت چې کوم دی نو هغه وزي راوزي نه. یو اعتکاف دی، یو داسې د تصوف چله اوښکلي، دا اعتکاف ته ورنږدې ده. دا داسې ده چې لکه په دې کې ته مثلا جنازې له تلی شي، بیمار پرسۍ له تلی شي،
خو زیات وخت به په یو ځای کې تیرې په عبادت خانه کې لکه جومات کې. بله دا چله چې ده نو دا د جومات نه بغیر هم کیږي. لکه خانقاهونو کې وړې وړې کوټګۍ کمرې جوړې کړي په هغې کې پیران صاحبان ولګي او خپل مریدان کینی او هغې ته څه خاص وظایف وښیي او تلاوت ورته وښیي او نور اعمال ورته وښیي هغه کوي. او اعتکاف بغیر د جومات نه کیږي. اعتکاف به په جومات کې سړی کوي. دا بس اعمال پکې کول دي، نور پکې څه نشته. په چله کې نور څه کمال نه دغه چلي چې اعمال. نو څلوېښت ورځې چې مسلسل سړی په یو عمل کې ونخلي دا د فطرت ثانیه جوړ شي. دغه وجه ده امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي د چا یو سړی دی چې مونځ نه کوي، بې لمازه دی، نو دی په جیل کې واچوي 40 ورځې او 40 ورځې په ده باندې په جمع سره په پابندۍ مونځ وکوي. نو دا چله چې د وښکله به دی بیا مونځ نه قضا کوي. دا په تبلیغ کې چې خلک په چله کې لاړ شي دې کې څونه انقلاب راشي، څونه ښه شي. ګیره خریلی هغه پکې ګیره پرېږدي، بې لمازه پکې مونځګزار شي، بې ذکره پکې ذکر کوونکی شي، بې تلاوته پکې تلاوت کوونکی شي. دې کې اثرات دي. د 40 ورځو کې الله پاک انقلاب راولي د انسان په بدن کې هم ښه. د امامت د منځو طریقه دا ده چې نیت خو دغه نیت دی چې د زړه سره تعلق ساتي چې زه 2 رکعته فرض کوم، 4 رکعته فرض کوم، 3 رکعته فرض کوم، الله اکبر وې. او بیا دا ده چې سبحانه او اعوذ بالله بسم الله دا به وې. که جهري مونځي نو الحمد او صورت به په ښکاره وې، که سري مونځي نو دا به پټو وې. او دارنګې چې کومه دی اولنی رکعت په دقې نه شروع شي او دویم رکعت به بیا د بسم الله نه شروع کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بسم الله ویل سنت دي په مانځه کې او پټ ویلې سنت دي. نور څه طریقه پکې نشته. دقه خپل مونځ دی چې څنګه ته په امام پسې کې، خو چې کله امام پسې نو صرف سمع الله اکبر به وې او ربنا لک الحمد به وې. او چې دغه ته په خپله امامې نو بیا به ته ټول مونځ وې د سبحان نه واخله، البته ربنا لک الحمد به نه وې. دا د بدنظرۍ نه د بچ کېدو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا سار ماښام سلسل پیرې وایه ته چې وایه چې ګناهونه رانه کېږي، توبه کومه بیا رانه ګناه کېږي، بار بار توبه وباسه او دا وظیفه پابندۍ سره که سار ماښام سلسل پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا وایي دا زما ماشوم دی او هغه د 15 کالو د ذهني کمزوری دی. نو که ذهني کمزوری هم دی نو هم به پې سبق وی څه خو به زده کوي خامخا. قاعده دی وایي او دا ده چې که هغه کولی شي په خپله، خو ماشوم دی د 15 کالو دی، خو انشاءالله چې کولی به شي نو ورته وایه چې یا قویو یا قویو، هر مانځه پسې دا لاس په سر باندې کیږي یا قویو یا قویو یا قویو. دا 11 پیرې وی انشاءالله ذهن به چې کوم دی خدای ښه کي او ماشوم دی روان بشي انشاءالله. دعاګانې ورته کوئ. دا ملګری وایي زه په سرکاري دفتر کې نوکر یم، په هغې کې د میوې بوټي دي، زه د هغې نه راشو کولی شم او خوړلی شم؟ نه، نشي خوړلی. د مانځه کې سترګو پټولو سره مونځ کېږي، خو دا سترګې پټول مانځه کې مسلسل دا مکروه دي، ښه خبره نه ده.
ملګری وایي سوچ او فکر مې ټول دنیا طرف ته مایل شوی دی. موږ ټول دنیا طرف ته مایل یو. په روپۍ پسې منډه ده. الله دې زمونږ ټول فکرونه آخرت طرف سره واړوي او ځان راته داسې ښکاري معلومیږي چې الله رانه ناراض دی. الله زموږ ټول نه ناراض دی. یاد ساتئ ورې دا قهرونه، دا عذابونه، دا فتنې، دا فسادات، دا کرونې مرونې دا چې راځي که نه دا د الله د ناراضګۍ سبب دی. او د دې طریقه دا ده چې استغفار ډېر زیات وایي. استغفار کم از کم چې نه وی نو د ورځې 500 پیرې استغفار وایه. رسول الله مبارک 100 پیرې به الله پاک نه د خپلو ګناهونو معافي غوښته. د پیغمبر ګناهګار نه وي. یو پیغمبر بیا خاتم النبی او هغه به غوښته. نو ما تعالی خو په کار دی چې هغه 100 پیرې غوښته چې موږ 1000 پیرې الله پاک نه په زرګونو پیرې بار بار. نو دا څه مصائب تکالیف وغیره چې دا دغې د وجې نه د زمونږ د اعمالو نتیجه شامت اعمال معصورت نادر گرفت. دا دغه لیکلی پاک اسلامی پاک قطر تکافل کې پیسې جمع کول د دې پورا ډیټیل او تفصیل ما ته نه دی معلوم. لہذا د دې څه کتابونه که چا سره هغه راوړي موږ به وګورو نو بیا به د هغې وضاحت وکړو. که نه که مو مفتیانو ته معلومي نو فتوا پې طلب کوي. زما په نظر کې خو داسې تقریبا چې ښه به نه وي ځکه چې څه داسې څومره دا نظر چې مونږ اچو نو د بینکونو ټول نظام هغه داسې روان دی چې هغه بغیر د سود نه دی. خو د دغې ما ته چونکې معلومات نشته د هغې متعلق تاله جواب نشم درکولی. څه شی دی چېرته چې څوک ښه دا یادېدل که په ښه نیتي خو خیر دی. څوک چاته یادېږي په ښه نیتي نو خیر دی. دا محبت علامه ده. او که نه په بد نیت باندې مجازي عشق وي مجازي محبت وي هغه بیا حرام دی ناروا دي. د هغې نه بچ کېدو طریقه دا ده چې د هغې یو وظیفه ده بیا وروستو دینه طلب کوي رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. دا یو د پاسه 100 پیرې بیا لا اله الا الله یو د پاسه 100 پیرې او بیا ورپسې یو ځل محمد رسول الله. دا سار ماښام کوئ انشاءالله. که مجازي عشق و محبت کې څوک مبتلای هغې نه به الله پاک ورته نجات ورکړي. دا وروستو بیا دوی هلکان به ورته ولیکي. دا د چا سره جایز محبت کولی شم نکاح دپاره. محبت د مخکې نه به نه کې هغې ته یارانه ویلی کېږي. خبره باندې پوه شوې انتخاب وکړه چې د ډیرانګل لور به کومه خبره پوه شوې او بیا د هغې تپوس وکړه پلار ولیږه مور ولیږه نیا ولیږه خبره پوه شوې او دا به نه کوې چې مخکې نه ورسره په ټلیفون خبره وکړې دا دې ته یارانې او غرانې ویلی کېږي. دا ناجایز دي. ښه چا باندې نظر ولګي نو څه دعا ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا دعا وای الله پاک با د بد نظر نه حفاظت نصیب کوي ستا هم او د بل هم. چا لا علمۍ سره وهابي چاته ویلی کېږي. وهابي د وهابي خو اول معنا په کار ده که نه هغه پسې نیمه مونځ یې کړه جایز دي که جایز نه دي. وهابي خو که د وهاب ته منصوب وي نو وهاب چې کوم دی نو د الله تعالی په نومونو کې نوم دی نو موږ ټول وهابیان یو. او که نه دی نه چې تاسو ګمراهه فرقه مرادي نو هغه فرقه ما ته ګمراهه نه ده معلومه که چې د هغې څه عقیده ده نو د هغې متعلق تا ته جواب نشم درکولی. ښه دا ملګري ته ډېر دغه دي مور مې بیمار ده پلار مې بیمار دی په 30 تاریخ مې چې کوم دی نو
عدالت کې دغه دی دعا راته الله پاک دې ټولې مسلې حل کا بیماران او بیماری مور پلار الله د هغې صحت نصیب کا دا بل دغه ویلی چې دا د کور والا په تندي مې غوټه ده هغې دپاره وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون دا د اوله سپاره کې په نیمه کې دا آیت دی دا د هر مانځه پسې 11 پیرې وي او په دې لاس ته شوف کوي او په هغه غوټه باندې راکاږي خدای به ښه کړي انشاءالله مور بیبي مې بیمار الله پاک دې کامل صحت نصیب کړي ملګری مور مې وفات شوې ده الله دې کامل مغفرت نصیب کړي خدای دې وبخي خدا ملګری و چې کور جوړو نیمګړی پاتې دی الله دې کور ښایسته جوړ که الله یې توفیق درکړي وسایل دې ولا الله مهیا کړي زما مور ډېره بیمار ده الله پاک دې صحت نصیب کړي خدای دې ستاسو د دعاګانو دپاره جوړه کړي مانځه کې سوچونه راځي مانځه ته ودرېږې نو دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه توجه ساته مانځه کې ولاړه باندې سجدې ځای ته ګوره رکوع کې چې کوم دی خپو ته کوم سنت آداب دي د مانځه هغې باندې بیا به انشاءالله داسې نه وي دا وایي چې په خوب کې دا د خپل کلي خوړ لیدل څنګه دي دا اوبه که رڼې نو دې کې اشاره دې ته چې نیک اعمال کوه دا ملګری وایي چې زوی له بچي له کوېدن کومه استخاره مې وکړه په خوب کې مې 2 پاخه امرودون ښه دی انشاءالله خیر به پکې نو د دې خبرو د دې اعمالو خیال ساتئ خاص کر چې دا کوم اعمال مونږه کوو د دې خبرو پابندي کول پکار دي او د دې خپل ذکر او د تلاوت او د نفلونو انشاءالله خدای پاک با خیر نصیب کوي دلته مجلس ته حاضری کوئ مجلس کې څونه ډېر وخت تیر شي نو دې کې با خیر او فایده هغه ډېره زیاته میلاویږي ځکه په تصوف کې صحبت د ټولو نه زیات اهمیت لري په صحبت کې چې کوم دی وخت ډېر تیرول دا د انسان باطن پاکوي نو د هغې دپاره محنت او دا کوشش کوئ د بار ملکونو کې زمونږ ډېر یاران دوستان دي هغې مختلفو موقعو کې مونږ سره مدرسه کې هم تعاون کوي جماعت کې هم ډېر تعاون را سره کړی دی او هسې هم په بار ملکونو کې دغه ملګري په